وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشوق أن تنشرف ويا اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق الكائنات، رب المشرقين ورب المغربين، زمون استاذ بدر محفل میلاد شریف کې دا حاضری، دا لیدل اوریدل ویل، دا سعی اولنا تر انتها پورې خپل لوی جناب کې قبول و منظور فرمایي. سامعین حضراتو، زمانه وړاندې ډېرو مقتدرو شخصیاتو قال الله قال الرسول بیان کړل، او زمانه بعد هم ډېر جلیل علماء کرام، سادات کرام، مشایخ اعظام بم د خپلو زرینو خیالاتو اظهار کوي. الله پاک ټول دا حاضري په خپل جناب کې قبول او منظور فرمایي. حاضر مستعد باندې داسې مقدس شخصیات تشریف فرما دي چې د هر یو صاحب د ډېرو القاباتو او د ډېرو ستاینو او د ډېرو صفاتو حاملین دي. او ځکه چې دا وایم چې د KPK او د خیبر پختونخوا د لنډي کوتل شریف د استانې مبارک روانه تصدران شریف استانې مبارکې پورې او د هغوی مبارک استانې نه واخله تر مانکي شریف استانې مبارکې پورې او تر هغه د سیالکوټ د استانو مبارکو پورې چې څومره د عزت او د احترام وړ شخصیات دي، سادات کرام دي، مشایخ اعظام دي او ستر علماء کرام دي، او تاسو ته په سټیج باندې چلو افروز دي. الله پاک زموږ ستاسو د اهل سنت والجماعت دغه سټیجونه په داسې شخصیات مبارکو باندې تر قیامته پورې آباد وساتي. او رب العالمین زموږ ستاسو چې دا څومره مخامخ دا سټیج ته برابر دا مخامخ چې کوم زموږ د نبي پاک صلی الله علیه وسلم معتقدین عاشقین ناست دي، الله پاک دا محافل تر قیامته پورې په عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک باندې آباد او شاد وساتي. حاضرینو، وخت هم ډېر شوی او زه به صرف د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم د یو خپل په شان د ډېر قریبي رور او دوست د آصف علي شاه صاحب چې د هغوی د کاوشونو د محنتونو نتیجه دا ده چې په هر کال باندې دا لوی مبارکې هستیانې سټیج ته دعوت ورکړي او دلته سټیج ته تشریف اوري فرمایي. دا یو نوجوان یو الګ کاوشونه دي چې د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک په دربار کې د میلاد شریف په صورت کې یو نذرانه وړاندې کوي. الله پاک د دوی استانې او د دوی په علم په عمر او د دوی په دغه کاوشونو کې برکتونه واچوي. حاضرینو، زه صرف یو خبره رسول غواړم، ابتدا په دغه یو خبره او امتحان په همدغه یو خبره. ستاسو چې کومه توجه زما الفاظ ته مرکوز ده،
عمدہ توجہ کے صرف یو خبر اظہار عرض کول غواړم چې په سوشل میډیا باندې ډېر داسې نام نهاد علماء کرام باندې یادېږي هغوی د میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته داسې نسبتونه کوي چې گویا دا میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم د داسې نبی مناویږي الیاذ بالله چې گویا دا نبی د هغوی نه دی دا نبی صرف زمونږ دی دغې محافلو ته داسې عجیبه نسبتونه کېږي او د یو نسبت په حوالې باندې به زه سلو د خپل الفاظو آغاز وکړم هغه دا چې قرآن کریم فرقان حمید یو آیات یو عالم دین وایي او هغه دا وایي چې قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بېشکه اسراف کوونکي دا د شیطانانو وروڼه دي نو هغه د خولې الفاظ دا دي چې دا میلاد مناول دا اسراف دی او اسراف باره کې قرآن کریم فرمایي چې ولا تبذر تبذیرا تاسو اسراف مه کوئ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکي د شیطان وروڼه دي په ساده الفاظو کې که چېرې دغې عالم دین د الفاظو ترجماني وشي نو مقصد دا دی چې میلاد مناوونکي دا د شیطان وروڼه دي سوشل میډیا باندې داسې خبرې روانې دي او کېږي لګیا دي خو یاد ساتئ حاضرینو که میلاد مناوونکي د هغوی په فتواو د هغوی په سوچ باندې د شیطان وروڼه شي دا به د ده فتوا وي خو زه دا وایم د دغه سټیج نه او د دغې ذمهداره منصب نه زه دا یو اعلان کوم چې د خلکو فتوا به دا وي چې میلاد مناوونکي دا د شیطان وروڼه دي زه وایم چې میلاد مناوونکي دا د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحیح عاشقان وطندانان دي حاضرینو کومه خبره چې عرض کوم هغه دا چې میلاد مصطفی علیه السلام دا ابتدا نه تر انتها پورې میلاد مصطفی علیه السلام دا یاد مصطفی علیه السلام دی میلاد مصطفی علیه السلام دا ذکر مصطفی علیه السلام دی میلاد مصطفی علیه السلام دا تذکرت محمد مصطفی علیه السلام مبارک دا او علماء لیکي تاسو سیرت کتابونه راواړئ تاسو تاریخ کتابونه راواړئ او معتبر کتاب شفا شریف الشفا بتعریف حقوق المصطفی کے امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ فبرکو بشمار باندې د نبی پاک مبارک حقونه لیکي چې نبی پاک مبارک په امت باندې څه حقونه دي هغه حقوقو کې یو حق د نبی پاک مبارک دا دی چې د امتي ژوند د امتي ولاړه د امتي ناسته د امتي په بازار کې ګرځېدل د امتي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په کور کې کېناستل په جومات کې کېناستل په حجره کې کېناستل په بیٹک کې کېناستل علما فرمایي چې نبی پاک حق دا دی چې نبی پاک مبارک امتیان په یاد مصطفی مناوي یاد مصطفی علیه السلام دا حق دی د نبی پاک مبارک په هر امتي باندې اوس د نبی پاک د یاد لپاره مختلفې طریقې دي احادیث مبارکه پڑھاویدل دا بیا د مصطفی علیه السلام دی قرآن کریم ترجمه او درس کول دا بیا د مصطفی علیه السلام مبارک دی مدرسه کې سبقونه ښودل دا بیا د استجاب مصطفی علیه السلام مبارک یو طریقه ده او د ټولو طریقو نه یو طریقه یاد مصطفی دا میلاد مصطفی میلاد مصطفی علیه السلام دا حقیقت کې یاد مصطفی علیه السلام دی او حاضرینو چې خبر اختتام طرف ته په کوم حدیث مبارک باندې ورغواړم یاد مصطفی علیه السلام دا په امت باندې ولې دی نبی پاک مبارک یاد دا حق دی په هر امتي باندې ولې وجه څه ده علما د وجوهاتو نه یو وجه دا لیکي چې نبی پاک مبارک یاد کول دا ځکه د هر امتي لپاره
د نبی پاک حق ثابت دی ځکه چې نبی پاک په هر ځای کې یاد د امت کړی دی یاد مصطفی علیه السلام دا په حقیقت کې دا پیرزوینو باندې کېدل دي دا هغه یاد چې کوم یاد نبی پاک په هر په ځای کې په هر مقام کې په هر زمان کې نبی پاک خپل امت یاد کړی نو چې نبی پاک سره مینا چې د عصمت والا دی خپل امت یاد کړي نو امت هم پکار دي چې نبی پاک سره بې وفایي ونه کړي بلکې د وفا مظاهره وکړي چې چرته چرته امتیان دي پکار ده چې یاد مصطفی منم د دریو احادیثو نه جوړه رسول غواړم اختصار سره راځم یو ورځ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل حجرې او کمرې مبارکې ته راغلی شو عایشه بی فرمایي نبی پاک مبارک ډېر زیات خوشحاله و نبی پاک مبارک په مخ مبارک باندې اندازه دا لګېده چې نبی پاک مبارک په ډېر سور سال کې برابر دی عائشہ مبارک ورته عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نن ډېر سور سال کې ښکاري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن یو مطالبه کوم نبی پاک مبارک ورته فرمایي عائشہ باندې څه مطالبه کوي څه وایي نبی پاک مبارک ته عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن ما لپاره د مغفرت دعا وغواړه ما لپاره د مغفرت دعا وغواړه نبی پاک صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک اوچت کړل ډېر عجیبه جملې طرف ته ځم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دعا وکړه عایشې مبارکې ته دعا وکړه او د دریو احادیثو د الفاظو نه جوړ عرض کوم نبی پاک دعا وکړه چې رب کریمه اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وأعلنت یا رب کریمه عائشې بیبي واړه ګناهونه معاف کړي غټ ګناهونه معاف کړي راتلونکي ګناهونه معاف کړي تېر شوي ګناهونه معاف کړي غټ ګناهونه معاف کړي واړه ګناهونه معاف کړي عائشې بیبي مبارک ته چې کله دعا وشوه یا رب کریمه عائشې بیبي شپږ قسمه ګناهونه معاف کړي واړه او غټ ښکاره او پټ راتلونکي او تېر شپږ واړه قسمه ګناهونه معاف کړي نبي پاک چې کله دعا وفرمایله عایشه بیبي مبارکه په خندا شوه او خندا یې برداشت نه کړې شوه نبي پاک مبارک په غېږ کې ورپرېوته نبي پاک مبارک یو سوال کوي یا عایشه یسرک دعائي ای عائشہ ښکاري داسې چې د ما دعا ډېره خوشحاله کړي نبی پاک مبارک ته عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالي کوم به څنګه ده چې د ما لپاره تاسو چې کومه دعا وفرمایله چې خدای عایشې بیبي ته ښکاره او پټ واړه او غټ تېر او روان ټول ګناهونه معاف کړي نبی پاک زه په دې دعا باندې خوشحالېږم او څنګه نه نبی پاک مبارک ورته یو جمله فرمایي او توجه واله جمله ده نبی پاک مبارک ته فرمایي ای عایشه ما د خپل رب په ذات باندې قسم وي چې کومه دعا مې تا ته اوس وکړه چې خدای پاک د عایشې واړه او غټ راتلونکي او تېر شوي واړه او غټ او ښکاره او پټ ټول ګناهونه معاف کړي ای عایشه ما د رب په ذات باندې قسم وي چې کومه دعا ما تا ته وکړه دغه دعا هر یو امتي ته د هر لمونځ نه بعد نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلی یا عایشه چې کومې دعا ته په خندا کې کومه دعا تا ته باعث د خوشحالۍ جوړه شوه ای عایشه ما د رب العزت په ذات باندې قسم وي چې کومه دعا ما تا ته وکړه د هر امتي لپاره د هر لمونځ نه بعد دا دعا کوم حاضرینو په دغې حدیث کې یو حدیث طرف ته ځمه نبی پاک مبارک فرمایي چې هر لمونځ کې هر امتي ته دعا کوم گویا الفاظ مقصد دا دی
شهر أمتي يا دوما دهر مزدبا يعني نبي پاک یاد امت کئی نو آیا یاد امت یاد مصطفیٰ کو بیار بیدارشی کنا دامد وفا اظہار عظیم نبی پاک مبارک حدیث الفاظ داری چه دا ہر مزدبا دا دعا کو امت دفارا دا ہر مزدبا حضرت نبی پاک مبارک پشوند کی یو عجیبہ موزو ہم تیر دے او اول موزدہ شکر نبی پاک مبارک اسمانو دا روات دے اولنے سفر دا مکی معظمی نزی مسجد حرام شریف دا بیت المقدس شریف دا بیت المقدس شریف کے نبی پاک مبارک یو موز کرے اور موز سکو تفصیل آرسوم موز داو شمختی مسئلہ امامت پاک دے امام الانبیاء ولاد دے فسفلوں کے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت حود علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام بشار تسفلوں کے ولاد دی یوم موز نبی پاک مبارک بیت المقدس کے فرمائے دے امام الانبیاء دی اور متبیان تمام پیغمبران دی نو گویا حدیث مقصد داشو کہ نبی پاک مبارک فرمائی زہر موز نبات تمام امتیانت دعا کوما یوم موز بیت المقدس شریف کے دئی کہ نبی پاک مبارک امت دعا کولا پیغمبران پا امین بیدے دل نبی پاک مبارک سر وفات آنا کہ نبی پاک مبارک یاد دو پریشی کہ نبی پاک مبارک یاد ترسو بیدار تو آئی نو حقیقت آئی شلاغہ و علم کے تصور فتور و بکی موجود ہوئی والحمدللہ منقدر صاحبانو او دا احسانو مبارک و خواندانو او دا سادات کرامو منگا گنڈا یو پیغام را کرے دے نبی پاک مبارک سر بزمون تعلق ہوئی کاغذ میلاد شریف پر صورت کی ہوئی کاغذ درود شریف پر صورت کی ہوئی کاغذ مدرسے طالبین پر صورت کی ہوئی کاغذ جماعت پر صورت کی زمون مقصد اور غرض بداوی شمون استاذ و تعلق واسطہ در مصطفیٰ علیہ السلام سر جوڑشی رب العالمین در استاذ در میلاد شریف در مراتب در نبی پاک مبارک در سر واسطی اور تعلق لوگ ایسا جو برزولے کی بیان ضرورت کمی شکریہ ادا کم دغی میلاد شریف انعقاد کن کی جناب سید آصف علی شاہ سے جدوم را بارونہ کا محفل میلاد شریف انعقاد کو سریوں کا اللہ پاک در میلاد شریف بدل زیر کے ہمیشہ بارکائی مدائم و ساتھی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین